السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د پاره عمران خان چې څومره هم کیسز دي د هغې حوالې سره یو د خوشحالۍ خبر راغلی د پی ټی آی چې څومره هم فینز دي د هغې دپاره د خوشحالۍ خبر دی. بل طرف ته انټرنیشنل ادارو یو خبر جاری کړی دی چې عمران خان تر اوسه پورې چافته نه کړو، مطلب عمران خان تر اوسه پورې هار نه دی منلی. بل رانا ثناالله باندې هم خپلو کسانو مخالفت شروع کړی دی. رانا ثناالله سره چې کومه عهده لرله پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب چې کوم صدارت دی هغه به هغه نه ختمیږي، په څه وجه باندې به ختمیږي به هم د ویډیو کې ډسکس کیږي. بل طرف ته په پنجاب کې صحت کارت چې کوم دی هغه هم ورو ختمېدو والا دی، بلکې ټول پاکستان کې صحت کارت تاسو له پته ده پاکستان پی ټی آی پراپرټي وه چې کله د پی ټی آی حکومت لاړو نو دا زموږ داسې حکمرانان دي چې یو کار یو حکومت جاری کړي او د عوامو پکې فایده وي نو چې بل حکومت پرې راشي نو هغه کار ختم کوي، د عوامو فایده نه ګوري. خو چونکې له پته چې دې سره د دې بلې پارټۍ نوم دی، دې سره د پی ټی آی نوم دی، د پی ټی آی نوم ختمولو دپاره هغوی د عوامو هغه فایدې ته بیا نه ګوري. جی اوس پر دې خبرونو ډیټیل بیان کو. جی محمد مانک یو سینیر صحافي دی، جی هغه دا دعوه کړې چې عمران خان خلاف چې څومره هم کیسز دي ټرایلز به په فوجي عدالتونو کې نه کیږي، بلکې ټرایلز به انسداد دهشتګردي چې څومره هم عدالتونه دي په هغې کې به کیږي. دې کې اوس د عمران خان لپاره د خوشخبرۍ کومه خبره ده، عمران خان لپاره پکې د فایدې کومه خبره ده. ګوره انسداد دهشتګردي کې چې کوم کیس وشي که نه نو هغه بیا که چېرې د عمران خان خلاف هم راشي نو عمران خان هغه کیس چیلنج کولی شي، هغه فیصله چیلنج کولی شي. سپریم کورټ او های کورټ کې هغه فیصله چیلنج کېدی شي. او که چېرې د عمران خان خلاف څومره هم کیس دا په فوجي عدالتونو کې وشو نو بیا عمران خان د فوجي عدالتونو فیصله چې کومه ده هغه په های کورټ کې یا سپریم کورټ کې پاکستان کې یو ځای کې هم هغه بیا نشي چیلنج کولی. نو د خوشحالۍ خبره د عمران خان لپاره دا ده چې عمران خان څومره هم کیسز دي هغه به په مطلب انسداد دهشتګردي کورټ کې کیږي، فوجي عدالتونو کې به هغه کیسز نه کیږي. دا عمران خان دپاره او د پی ټی آی چې څومره هم ورکرز دي د هغوی دپاره د خوشحالۍ خبر دی. بل طرف ته حامد میر دا بیان ورکړی چې اسلام آباد کې چیف ابزرور چې کوم دی د بهر ملک د عالمي ادارو چې کوم چیف ابزرور وي مایکل هغه دا بیان ورکړی دی چې دې کال مشکله ده چې په پاکستان کې الیکشن وشي، ځکه عمران خان چې تر څو ماینس شوی نه وي نو پاکستان الیکشن نه کوي. او بل چې پاکستان کله الیکشن په یو ملک کې کله الیکشن کیږي نو هغوی عالمي ادارو ته تقریبا 3 میاشتې مخکې یا 2 میاشتې مخکې اټلیسټ 2 میاشتې مخکې یو لیټر عالمي ادارو ته لیږي چې په دې تاریخونو زموږ ملک کې الیکشن دی. نو چونکې عالمي ادارو ته تر اوسه پورې هغه لیټر هغه مطلب هغه خبر نه دی ایشو شوی نو مطلب دا دی چې راتلونکي چونکې دی خو سکیجول کړی چې الیکشن به اکتوبر کې وي نو تر اوسه پورې چې هغه خبر عالمي ادارو ته نه دی ریسیو شوی نو مطلب دا چې الیکشن لا پته په پاکستان کې نه لګي. بل طرف ته رانا ثناالله چې کوم دی هغه د پنجاب د صدارت نه کېدی شي چې لرې کړلی شي. وجه دا ده چې هغه سره پارټۍ کې څومره هم رهنما دي هغه د هغوی مخالفت شروع کړی، خو مریم نواز بیا بیان ورکړی چې رانا ثناالله به د خپلې عهدې نه لرې کوئ. خو اوس غټ کسان یعنی شاهد خاقان عباس او نور هم داسې د مسلم لیگ رهنما دي چې هغوی د رانا ثناالله مخالفت شروع کړی دی. نو کېدی شي راتلونکي ټایم کې رانا ثناالله نه هم خپله عهده لاړه شي، د پنجاب چې کوم صدارت دی هغې نه ختم کړلی شي. بل صحت کارت حوالې سره د پاکستان چې کوم کرنٹ حکومت د پی ډی ایم حکومت هغوی دا شرطونه کېښلي یا شرطونه چې تاسو اورئ عجیبه غوندې شرطونه کېښلي دي چې مطلب په صحت کارت به صرف پنجاب کې په صحت کارت به صرف په سرکاري هسپتالونو کې علاج کېږي، پرایویټ هسپتالونو کې به علاج نه کېږي. او بل شرط پکې داخله چې په کم سړي باندې د بجلی بل داسې عجیبه غوندې شرط دی چې په کم سړي باندې د بجلی بل 8000 نه زیات راغو نه به هم د پنجاب نه به هم په صحت کارت باندې علاج نشو کولی. بل طرف لکه د سرکاري هسپتالونو دا خبر چې دی کوم ورکړی چې علاج به صرف هسپتالونو کې کېږي، سرکاري هسپتالونو کې. نو سرکاري هسپتالونو کې خو نن سبا چې ډاکټر له ورشي نو به تاله وایي چې 2 میاشتې پس په دې اپریشن 3 میاشتې پس په دې اپریشن یو مریض سیریس وي هغه د مرګ جون څه پته لګي. ګوره هغه سیریس وي، هغه له د اپریشن ضرورت دی چې سرکاري هسپتال ته ورشي اب ولوي صحیح د په صحت کارت باندې اپریشن کوو خو اوس نه ته به 2 میاشتې پس راځي 3 میاشتې پس راځي نو بیا به قبر له ورځي، قبر کې به ول اپریشن کوي توبه خدای توبه. نو ګوره صحت کارت چونکې د پی ټی آی یو ښه اقدام اوس ټایم چې دا سټارټ کړی شو ډېر غټ رهنما په دې باندې بیان ورکړو چې یو ګوډ سټیپ او یو ډېر ښه سټیپ مطلب دا ډېر زیات اپریشیټ شو په عالمي سطح باندې هم. او چې کله پی ټی آی حکومت لاړو پی ډی ایم راغو نو ګوره هغوی بیا د عوامو فایدې له نه ګوري چې بل حکومت راشي نو کوي که د عوامو فایده هم وي، خو چې تېر شوي حکومت سټارټ کړي نو هغوی بیا کوشش کوي چې هغه شی ختم کړي. څنګه چې بېنظیر هغه پروګرام شروع شو بېنظیر انکم سپورټ د هغې پیسې خو اوس هم میلاویږي، خو بعضو ځایونو کې چې کله د هغوی حکومت ختم شو نو بعضو ځایونو کې هغه پیسې هم ختمې شوې. نو ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ حکمرانان چې کوم دي هغه د عوامو فایدې له نه ګوري بلکې هغوی خپل نوم له ګوري، د پارټۍ نوم له ګوري چې یو ځای کې د هغوی د پارټۍ نوم خرابېږي نو هغه کار که بلې پارټۍ وله کړي نو هغوی هغه کار بندوي. نو دا د پی ټی آی اقدام د پی ټی آی حکومت لاړه نو دی دا کوشش کوي
چې دا صحت کارت ختم کړی شي او بلکې ختم شوی دی. په KPK کې ډېر ځایونو کې ختم شوی دی. ډېر داسې ځایونه دي مال اکثر خلک میسجو کې چې صحت کارت را ختم کړو زموږ ضرورت دی. ډېر د ثوابین د څه کسانو میسج کړي وي جون کې هغه ټایم ما سره داسې کلو نه و ما سره داسې انفارمیشن نو په هغه باندې ما ویډیو نه و جوړ کړم. ډېر د افسوس خبره ده جی. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. امید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.